بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد او تر او تازه ساته. الله پاک د موږ تاسو د هر قسمه تکلیف د هر قسمه درد او مصیبت نه په امان کې ساتي. دا رنګ الله پاک دې زموږ او تاسو ټولو د زړونو حاجتونه د دې پوره کړي. الله پاک په دنیا کې سړی پیدا کړی او دغه رنګ الله پاک په دنیا کې ښځې پیدا کړې وي. دغه رنګ صرف د دنیا په سړم آباد نه ده او دغه رنګ صرف د دنیا په ښځم آباد نه ده. چې کله محترمو دا دواړه دا یو ځای شي نو الله به د دنیا د نظام، د دنیا د قانون، د دنیا د حساب کتاب دا به چلیږي. یاد ساتئ چې په عالم ارواح کې الله پاک کم انسان د کمې ښځې سره ودرولو، دغه محترم په دنیا کې الله پاک دا یو ځای کوي، دا به قسمت کې وي. یاد ساتئ چې د رشتې لپاره ډېر زیاته بهترینه وظیفه ده او ډېره زیاته اعلی وظیفه ده، دومره پاورفل وظیفه ده چې د هغې محترمو څه حد نشته دی. د حد نه سوا تیز وظیفه او د حد نه سوا دغه رنګې پاورفل وظیفه ده. نو که څوک هم دا وظیفه کوي د رشتې لپاره نو انشاءالله العزیز الله پاک بوله په ښکلي مزیدار اعلی ځای کې دا رشته وکړي. په داسې ځای کې به رشته وشي چې دوی په هغې باندې ټول عمر دا خوشحاله وي. څوک داسې دی چې د هغوی د لور رشته نه کېږي یا د هغوی د خور رشته نه کېږي. دغه رنګې نور څومره کور کې څوک دی د هغوی رشته نه کېږي، جینکۍ وي، نو دا وظیفه جینکۍ هم کولی شي، دا وظیفه د هغوی مور او پلار هم وله کولی شي، ورونه هم وله کولی شي، دغه رنګې خویند هم وله کولی شي. انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به د دوی رشته دا کنفرم شي. دغه رنګ کوم هلکان دي د هغوی رشته نه کېږي، دغه رنګې جینۍ والا راشي، هلک وګوري خوښې نه شي واپس لاړ شي، دغه رنګې نوره رشتې راشي بیا یې خوښ نه شي بیا واپس لاړ شي. نو داسې ناشنا وظیفه ده چې بلکل محترمو د مقناطیس په شانتې خلک راکاږي، دومره پاورفل وظیفه ده. تاسو یو پیر دا وظیفه وکړئ، تاسو ته پته ولګي چې رشته راشي دا څنګه واپس ځي، نشي تللی واپس. نو یاد ساتئ چې کم هلکان داسې وي چې هغوی لا اوسه پورې رشتې نه دي شوي، نو دا وظیفه یې جاري ساتي. انشاءالله العزیز الله پاک بوله په ښکلي ځای کې په اعلی ځای کې رشته ورکړي. یاد ساتئ چې دا وظیفه څومره د زړه په صدق باندې وشي، څومره په یقین باندې وشي، څومره په توجه باندې وشي او څومره د الله پاک نه په غوښتنې باندې وشي، انشاءالله العزیز دا به خپل اثر محترمو دا ښیي. نو راځئ چې وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده، خو د هغې نه مخکې یاد ساتئ چې 5 ټیمه مونځ دا به شرط وي او دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت دا به سره شرط وي او دغه رنګې ګناه پرېښودل دا به سره شرط وي. دا 3 شرطونه محترمو تاسو ما سره ومنئ او دا وظیفه شروع کړئ. انشاءالله العزیز تماشه کوئ چې الله پاک به په یو څو ورځو کې ستاسو کار را ترسره کړي. نو زموږ لومړۍ وظیفه دا ده چې کومې جینکۍ داسې وي چې د هغوی رشته نه کېږي یا کوم هلکان داسې وي د هغوی رشته نه کېږي، که دوی په خپله دا وظیفه کوي که دوی لپاره بل څوک کوي، بلکل یې کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. دا زمونږ لومړۍ وظیفه شوله. په دې وظیفه کې الله پاک وایي چې وهو الذي الله پاک هغه ذات دی خلق من الماء بشرا د اوبو نه انسان پیدا کو، فجعله پس وګرځول الله پاک د انسان لپاره نسبا کم چې نسبي رشته ده دی ورله وګرځوله، وصهرا او کم رشته چې د سخرګنۍ ده دا رشته ورله الله پاک وګرځوله. وکان ربک قدیرا او ستا رب قدرت لرونکی دی.
چې کم سړی دا وظیفه کوي کنه د الفاظ پکې راشي چې وکان ربک قدیره او ستا رب په هر څه باندې طاقت لرونکی دی قدرت لرونکی دی نو یاد ساتئ چې کار به کېږي که به نه کېږي دغه رنګې دا به موږ 21 ورځې پورې د آیات وایو او دغه رنګې 313 پیرې به روزانه وایو روزانه به 313 پیرې او 21 ورځې پورې دویم وظیفه زموږ دا شوله چې دا چا رشته نه کېږي نو روزانه 3 پیرې به سورت رحمان وایي او سورت رحمان ته پیغمبر علیه صلوات والسلام د قرآن دغه رنګې سورت رحمان ته پیغمبر علیه صلوات والسلام دلهن نوم ورکړی دی ناوی چې کوم سړی سورت رحمان وایي الله پاک بوله ښه مزېداره اعلی ښځه ورکړي دغه رنګې کمې جنکۍ وایي داسې خاوند بوله الله پاک ورکړي چې څنګه د دوی خوښي دا دویم وظیفه شوله دغه رنګې دریم وظیفه دا وظیفه محترمو د موسی علیه السلام ده موسی علیه السلام د فرعون د خوا نه لاړی کله چې موسی علیه السلام مدین ته ورسېده اول ته کې د شعیب علیه السلام لوریانې وې هغوی داسې سیټ ته ولاړه وې خپلې چیلې میلې نه اوبه کولې نورو خلکو اوبه کړلې نو دوی د موسی علیه السلام وایي تاسو ولې دا خپلې چیلې نه اوبه کوئ دوی ورته وایي چې کله دا نور خلک لاړ شي د دوی نه که څه اوبه پاتې شوې دا چیلې میلې به وڅکي که چېرته پاتې نه شوې نو بس الله مالک دی نو د موسی علیه السلام وکتل دا خلک ټول لاړل اوبه کمې پاتې شولې او دا کم برقه وه دا تقریبا 40 کسانه به په شرک باندې دا راویستله دغه برقه موسی علیه السلام په یوازې راویستله او دا ګډه چیلې ول اوبه کړلې جنکۍ لاړه کور ته پلار ته قصه کړله دلته کې موسی علیه السلام دا وظیفه شروع کړله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر چې کله موسی علیه السلام دا وظیفه دا شروع کړله 10 منټه پکې تیر نه و چې دغه یوه جینۍ پکې واپس راله موسی علیه السلام ته وایي چې زموږ پلار تا غواړي راشه چې تاله ستا مزدوري درکړي موسی علیه السلام سره کور ته لاړی نو هلته کې محترمو دومره پاورفل آیت دی دومره پاورفل وظیفه ده چې ما سره د شعیب علیه السلام وایي چې دومره وخت به زما ګډې وسره د هغې نه بعد به زه د یوې لور نکاح تا سره وکړم دومره ناشنا آیت دی نو مطلب دا چې خوشخبري پکې ډېره زیاته زر ده خو چې کوم سړی دا آیت وایي چې رب انی لما انزلت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا چې څوک روزانه وایي روزانه 113 پیرې ان شاء الله العزیز د رشتې بندې دروازې به الله پاک دا کولو کی او دغه رنګ فرمای چې کم سړی سورۃ الضحى والضحى واللیل اذا سجى په هر میاشت کې 11 پیرې وایي نو 3 میاشتې به دا وظیفه جاری ساتي ان شاء الله العزیز د سورۃ الضحى په برکت باندې الله پاک ستاسو رشتہ دا په خزه کې وکي او دغه رنګ داسې رشتہ به الله پاک ستاسو کې چې ستاسو خوښوي نو یاد ساتئ چې د رشتې حوالې سره دا 4 وظیفې شولې دا وظیفې دا شروع کړئ او ښه په آرام ښه په اطمینان ښه په سکون سره شروع کړئ ان شاء الله العزیز د کتابه ته لګیا یم الله پاک به تاسو سره ښکلې ښکلې رشتې درکړي الله پاک مو خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته